د افغانستان د ګټې کریډټ ګوره دې خلکو ته اصل کې دا خلک د خلکو نه هیر شو، مطلب کلاړین او اتلان خو چې کوم دی موږ وستایل، خو اصلي کسان ګوره دا دي او چې کوم محنت شوی دی هغه دې طرف نه شوی دی. دا د افغانستان چې کوم دی کوچز دي او چې ډیر زیات محنت او ډیر زیات کوشش د خپل لوبډلې سره په ایمرجنګ ایشیا کپ 2024 کې کړی دی. د هغې په وجه باندې د افغانستان لوبډله چې کوم دی فاینل ته لاړه او د سریلنکا سره به اوس فاینل کوي. په کوچز باندې کومه خبرو کو زمونږ د افغانستان چې کوم هډ کوچ دی هغه نوروز منګل دی. د سره چې کوم دی د بیټینګ چې کوم کوچ دی هغه رئیس احمدزی دی او سره د بالینګ چې کوم کوچ دی هغه عبید کونړي دی. پرون کو تاسو کتلی هم کله چې دا زبید اکبری هغه مړه چې کله رایا چې خبره بس سره راځي، خو بهرحال د هغه ناحق اوټ چې کله هغې ورکو نو په هغې حالاتو کې تاسو هغه کوچز کتلي نو څومره سپورټ یې کاوه په دغه ټایم کې او څومره لګن سره لګیا و خپل کلاړي ته اوازونه کول. زبید اکبري ته چې ورېده ګراوند نه به نه راوځي همدلته کې سټی وکړه. ایون دا حتی کې چې په داسې په اسانه باندې مطلب په چپه خوله کار ونه کړو چې یاره بس اوټ یې ورکړو خبره ختمه شوه او راشي یو سایډ ته کېنه. ګوره د خپل حق دپاره چې کوم دغه کولی که نه دا هم یو غټه خبره ده. خپل حق دپاره اواز اوچتول دا ډېره زیاته ضروري خبره ده. دا په هر چا کې دا دغه نه وي که چېرته نور کوچز بس ناست به هسې خپله غوسه به یې کړې وې، خو دومره حد ته یې خبره ورسوله چې د هغې هغه کوچز چې کوم دي هغه هلته کې رال د افغانستان چې کوم کوچز دې خوا راله او دوی سره هغه مکالمات او قیسې او هر څه څه مو هغه ورسره شروع کړله او مطلب هغه کوشش یې دا کوه چې دوی موږ پوه کړو. نو مطلب دا دوی پوهول څه ته وایي. خو به هر حال بیا چې کوم دی باقي چې کوم د فیلډینګ کوچ دی جاوید نوري دی، منان مسعود دی، ورسره چې کوم دی ساجد او داسې نور چې کوم کوچز دي هغه د افغانستان دغه سایډ باندې موجود دي. د خبرې د ویډیو مقصد مې دا دی چې اصل کریډټ ګوره دې خلکو ته ځي چې کوم دیو محنت کړی دی. کلاړي خو چې کوم دی په سکرین باندې ښکاري د هغه محنت هم د هغه چې کوم سټرګل هم دی هغه هم ټول ښکاري، خو شاته چې کوم بیک اپ دی نو هغه دا خلک دي. نو دا هم سټایل پکار دی او دا هم د سټایل ورلډ دی. خپل رائے را سره کمنټ کې شامل کړئ. ان شاء الله مې نوې ویډیو کې تر هغه مال راکړئ اجازه. د الله پامان.